अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खलील शाह और आप देख रहे हैं खलील शाह इस्लामिक चैनल। हर किस्म की इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزانو دا اللہ پاک حیران کن مناظروں کے دا خو تاسو ته پته ده چې په دې کائنات کې هر شي ته چې ګورې نو د سړي عقل ورته حیران شي. زما عزیزانو، سلیمان علیہ السلام یو ډېر عظیم پیغمبر و او داسې پیغمبر و چې کوم شان دته خدای ورکړی دا په نورو پیغمبرانو ته نه و ملاو. تمام پیریان او دیوان د ده تابع کړي. د ده تخت به په هوا تلو، استقبال به چې کوم ځای تحقیق او د شو پیریانو کولو. او د ده پاسه سوری به څه شي، څومره مارغان چې دي دا مارغان ټول د ده تابع وو. دا مارغان به په داسې تخت د پاسه چتر روانو، سوری به دوی جوړ کړی او تخت به په هوا روان. دا د ده شان. یو ورځې د یو مارغه ځای خالي و چې هغې مارغه ته هدهد وای. مونږ ورته پښتو کې مولا چرګک وایو، په دې سر یې داسې سړی غوندې. د دې هدهد ځای خالي و چې تخت یې کېښو. هدهد مارغۍ راوغوښتو چې ته چرته غیب وې. د دې سړی نه یې ونیو او داسې دیچګی ورکه. مارغه ورته څه وایي چې او سلیمانه دا هغې ورځې نه ویرېږه چې تا غوندې ډېر پیغمبران به م په هغه ورځ ورته پیش وي، لکه زه چې نن تا ته پیش یما. زه دې د ویښتو نه نیولی یم، زړه دې راته وران کړو. یو داسې ورځ به راشي چې ته به م خدای ته پیش یې. سلیمان علیه السلام زر پرېښود او د هدهد مارغه نه یې معافي وغوښته چې ما معاف کړه. په ډېرې عاجزۍ ورته بیا وایي چې چېرته تللی. ورته وی او سلیمانه د یو داسې ښار خبر مې درته راوړی دی چې ته ترې خبر نه یې، تا ته پته نشته. کوم ځای؟ وی شهر سبا نه رالم. دغه ښار بادشاه چې ده نو هغه ښځه ده، بلقیس نامه یې ده. عظیم تخت لري، قرآن کې راځي ولها عرش عظیم.
په یو عظیم تخت ناست دی، دا غی لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او عبادت د نور کوي، د سپوږمۍ کوي، دا عبادت ته او دې ته خدای وایي. سلیمان علیہ السلام سوچ کو چې خدا نو هغه بادشاہ ته زما یو خط یو څه خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سلیمان، یعنی از طرف سلیمان. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی. څه ورته وایي؟ انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالوا علی واتونی مسلمین. ما سره به زور ازمایي نه کوي او نه زور ازمایي کولی شي او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین، راشه او مسلمان شه. د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټو کې نه دي، دا سر په داو لګول دي. هر سړی دا کار چرته کولی شي چې د خدای هدایت نه. خط بوړي څوک نه، ډاک سسٹم شتا نه، هغه ټیلیکس سسٹم شتا، هیڅ نشتا. خط به څوک وړي؟ سلیمان علیہ السلام هدهد مارغه ته وایي چې مته به وړي، دا خط به ته وړي. څوک چې د خدای شي هغې ته د ډاکخانو ضرورت نه وي، د هغې ډاګیتوب مارغان کوي. دا خط یې ولیکلو، هدهد مارغه ته یې په غاړه کې واچولو او والوت. شهر سبا ته چې لاړو، کمرې بند وې، دا دننه په تخت پرته وه، اوده وه. پاس نه په روشندان کې دا مارغه ورننوتو او دا خط یې یوړو، په سینه یې ورته غلی غوندې کېښو. مارغه ول بیا په دغه کې ناست دی، روشندان کې تماشه کوي چې دا اوس راویښه شي چې دا وګوري. دا چې راپاسېده او چې دا خط یې وکتو، هدهد لاړو چې اوس کار وشو. فوراً یې خپله کابینه راوغوښته، جرنیلان چې دا خط راغلی دی د سلیمان علیہ السلام د طرف نه، څنګه چلو کو؟ جرنیلان ورته څه وایي؟ وایي جی جنگ کو؟ هغې ویل نه، جنگ نه کو. دا چې د چا خط راغلی دی د باندې تجربه کو، تحفه ورلیږو ډالۍ. که بادشاہی نو په تحفې او ډالۍ به چپ شي، بس غلی به شي.
که پیغمبري نو بیا د اسلام نه به نه راضي کېږي. ویلې ټیک تحفې او ډالۍ بلقیس ورولېږلې سلیمان علیه السلام ته. سلیمان علیه السلام ته چې ډالۍ ورغې ټولې واپس کړې. وی ورته وایه چې ما د څه شي دعوت درکړی دی هغه به قبله کړي پرېږدم دی نه. چې تحفې او ډالۍ واپس رالی بلقیس وویلې چې دا پیغمبر دی. انسان هم دیته وي او انسانیت هم دیته وي دا پیغمبر دی. نو بلقیس جواب راولېږلو چې زه په خپله درځم. بلقیس را روانه شوه. سلیمان علیه السلام ورته د پیریانو د دیوانو پیرې په لاره کې ودرولې وې او استقبال یې د دې وکړ. راله او سلیمان علیه السلام ځان سره په تخت کېنوله. ویلې وایه د بلقیس الفاظ قرآن نقل کړي دي چې بلقیس دغه وخت کې سلیمان علیه السلام ته څه وویل. ورته ویلي چې قالت رب انی ظلمت نفسی قالت رب انی ظلمت نفسی وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت الله فرمایي ویلي بلقیس رب انی ظلمت نفسی اے خدایا ما دومره موده چې د غیر الله عبادت کړو نو پزان می ظلم کړو. تانا بغیر چې ما د بل شي عبادت کولو نو ما پزان ظلم کړي. خزه دیته وي اوس اسلمتو اسلام روڑم مع سلیمان په سلیمان علیہ السلام باندې لیکن لله رب العالمین دا اسلام په سلیمان د یری نه راوړم خدای تا د پاره راوړم. یو خدا چې دنه زه ویریدم نو مسلمان شو نه دا اسلام تا د پاره راوړم. بل یو خبر اخر کې واوري د دنیا د مفاد د پاره کله مونږ هم په غضب اخته شو چې د ښځې باچهي شته که نه په اسلام کې د ښځې باچهي ولې وایي بلقیس باچا نه وسه نو هلته خو ته مولانا صاحب او خوله دې هم چالاکه ده او کړتې هم ډېرې درځي خلک به وایي چې رښتیا وایي بلقیس بادشاه کوم ځای وه بلقیس خو بادشاه نه وه بلقیس خو بادشاه وه او راله او د سلیمان غلامه شوه او ایمان یې پرې راوړو او ټول سلطنت یې پرېښو د یو الله او د پیغمبر په شان باندې هر څه قربان کړو ایمان یې راوړو بلقیس خو بادشاه نه وه کله کله به سلیمان علیہ السلام هم خوشطبی کول دا هدهد مارغه چې څو وخت کې د سلیمان خبر وړو بلقیس ته او دا لین سایټ شو بالکل نو هدهد مارغه سلیمان علیہ السلام ته چې زه ستا د ټول حکومت ته دعوت کوم
نو هغه ورته وایي چې ټول نظام حکومت ته دعوت کول ویلاوج ویل کم ځای کې ویل د سمندر په غاړه کوم سلیمان علیہ السلام فرمایل چالک راځي نن د هدهد دعوت ته